ډیرو محترم مسلمانانو، نن د جمعې د شپې بهترینه او اسانه وظیفه راته ښیمه. بالکل اسانه، یو ټکی دی، یو لفظ دی، او دا لفظ محترم مسلمانانو صرف 140 پېرې ویل دي او د ماسخوتن د مانځه نه پس ویل دي. لہذا کوم انسان چې دا وظیفه شروع کړي محترمو، هغه له به الله جل شانه دومره څه ورکړي، دومره چې هغه څیز پسې ما او تاسو شپه ورځ ګرځو. دا مال او دولت نه دی، دا محترمو داسې یو څیز دی که نه چې هر انسان یې غواړي، زنانه یې غواړي، ماشومان یې غواړي، نارینه یې غواړي، او دغه رنګې سړي او هلکان یې هم غواړي. نو کوم انسان چې دا وظیفه 140 وارې وکړي د جمعې په دې بهترینه شپه باندې، نو انشاء الله العزیز الله جل شانه به هغه له 3 غټ انعامات ورکړي. خو دا یو انعام پکې داسې دی چې دا هر انسان غواړي، که هغه خواجه سرا دی او که هغه نارینه دی او که زنانه دی، خو دا په ډېر شوق او ډېر محبت سره دا انسان په زړه کې اټومیټیکلی یعنی خود به خود غواړي چې دا څیز دې ماته خامخا میلو شي. او هغې دپاره محترمو خلکو څه ناڅه ونه کړه. د دغه څیز دپاره خلکو په سوشل میډیا باندې هم څه ناڅه وکړه. مطلب دا چې هر یو څیز استعمال کو د هغې دپاره. نو زه راته یو ټکی ښیم چې دغه څیز به تاسو ته الله تعالی په دې یو ټکي باندې په ښکلي طریقې سره درکړي او ډېر زر به یې راته درکړي او په اسانه طریقه به یې راته درکړي. نو انشاءالله د جمعې په دې شپه باندې بهترینه دا وظیفه 15 منټه پې ټوټل لګي چې صحیح طریقې سره یې وي. نو انشاءالله دا څه ګرانه خبره نه ده، صرف دا یوه جمعې په شپه باندې وکئ. انشاءالله الله جل شانه به ستاسو حامی و ناصر مددګار شي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ډېرو معزز و محترم و قابل قدر مسلمانان رونو خویندو او هغه مسافر کم چې بهر وطنونو کې ژوند کوي، الله جل شانه هم د زړه مرادونه پوره که. الله جل شانه هم د تا تمام خوشحالی او تمام کامرانی د دنیا و آخرت درکړي او د دنیا و آخرت الله تعالی خوشحالی یې تاسو ته درکړي. محترم مسلمانانو، زما چې کم هغه رونه مسافر دي، هغه خویندې دي، زما وظایف ګوري، الله جل شانه دې ورته ډېرې د زړه مرادونه پوره کړي. نن هم انشاءالله د جمعې شپه راته مدرسه کې راته بهترین ختم کومه د الله د رضا دپاره. محترم مسلمانانو، نن چې زمونږ کومه وظیفه ده نو هغه ډېره اسانه وظیفه ده. د 3 فایدو دپاره اسانه وظیفه ده. 3 فایدې به راته الله جل شانه درکړي. نو کوم انسان چې دا وظیفه د جمعې په شپه باندې 140 مرتبه وکړي، 140 مرتبه، 140 وارې، کو نارینه دی کو زنانه دی کو ماشوم دی کو لوی دی، نو محترمو الله تعالی به تاسو ته 3 فایدې درکړي. کمې فایدې به درکړي، نو هغه را سره وورئ. خو دا وظیفه به تاسو د ماسخوتن د مانځه نه پس کوئ. د ماسخوتن د مانځه نه پس یې هم وکئ، خیر دی، او د مازدیګر د مانځه نه پس یې هم وکئ. د 2 مونځونو نه پس یې وکئ. که چا نه پاتې شوه د جمعې په ورځ باندې د ماسپښین د مونځ نه پس وکړي، او د جمعې په ورځ د مازدیګر د مونځ نه پس، او د جمعې په ورځ د ماښام او ماسخوتن د مونځ نه پس دې هم وکړي. کومې 3 فایدې به راته الله تعالی درکوي؟ ګوره، هر انسان څه غواړي؟ عزت غواړي. څه غواړي؟ عزت. د بل په زړه کې محبت، دا هر انسان غواړي چې زما دې د بل په زړه کې محبت هم پیدا شي او زما د بل په زړه کې عزت هم پیدا شي. نو د دې دپاره خلکو تاسو په موبایلو باندې ګورئ، چا څه وکړه چا څه وکړه د خپلې مشهورتیا دپاره، نو تاسو به الله تعالی مشهور هم کړي، تاسو ته به الله تعالی عزت هم درکړي، مرتبه او وقار به راته هم درکړي. او بل دویم دا چې حرمت به راته درکړي. هر انسان به ستا احترام کوي، ستا قدر به کوي. موږ وایو که نه وي پلانکې بنده سره مې ډېره مینه ده، پلانکې مولا سره مې ډېره مینه ده. دغه محبت الله جل شانه په زړه کې د انسان اچوي. نو لہذا دا وظیفه چې شروع کړي، یو به ورته الله تعالی عزت ورکړي، داسې عزت به ورکړي چې نر او ښځه به د عزت کوي، خپل او پردی به د عزت کوي، دشمنان به هم د خپل راضي او عزت پې کوي. بل دا حرمت احترام به ورته هر سړی لري په زړه باندې. او دریم دا
چې هیبت به ورته الله جل شانه ورکړي. هر سړی به د نه یریږي، هر سړی به د ته سلامي کوي. نو انشاءالله او وظیفه کومه یوه ده؟ اسانه وظیفه د الله جل شانه نوم دی. یا معزو، یا معزو، دا به 140 پیرې د جمعې په شپه د ماسخوتن منفس وایي. کو چېرې چاره پاتې شوه د جمعې په ورځ د ماسپښین، مازدیګر، ماښام، ماسخوتن منفس، دا به تاسو دې ټایمونو کې وایي انشاءالله. څو پیرې؟ 140 مرتبه. انشاءالله چې ټول عزتونه د الله تعالی سره دي. وتعز من تشاء وتذل من تشاء. الله جل شانه فرمایي چاته وغواړم عزت ورکم، چاته وغواړم بې عزته یې کم. که یو کس ته الله تعالی عزت ورکولو غواړي او تمام مخلوق راټول شي هغه ته عزت نشي ورکولی. که یو انسان ته الله تعالی بې عزتي ورکولو غواړي ټول مخلوق راټول شي هغه ته عزت ورکولو غواړي نشي ورکولی، بلکې د الله تعالی ورکوي. وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي. الله تعالی فرمایي د مړي نه ژوندی پیدا کوم، د ژوندي نه مړی پیدا کوم. اګی مړه ده دین الله تعالی چرګوټی پیدا کی. چرګه ژوندی ده الله تعالی ته انډه مړه پیدا کی. دغه رنګ آدم علیه السلام الله تعالی بغیر د مور او پلار نه پیدا کو. حضرت عیسی علیه السلام الله تعالی بغیر د پلاره پیدا کو. د عقل تقاضا خو دا وایي چې کله ښځه او خاوند یو بل سره میلو شي، هم بستري وکړي، جما کوروالی وکړي، د هغې نه کومه مني خارج شي، د زنانه رحم ته لاړه شي، د هغې نه الله تعالی هلک یا جینۍ جوړ کړي. عقل خو دا وایي، لیکن الله جل شانه فرمایي دا د عقل خبرې نه دي، د الله تعالی د ذات خبرې، د الله تعالی د قدرت خبرې دي، نشانۍ دي. لہذا چې ما تاسو د الله تعالی قدرت او ذات وپېژنو او څنګه چې د الله تعالی د ذات او قدرت تقاضا ده د هغې د محبت تقاضا ده هغه رنګ ما تاسو د الله تعالی سره محبت وکړو نو الله تعالی به زما ستاسو په دنیا او آخرت کې خوشحالۍ راکړي او عزتونه به راکړي. څنګه چې په دنیا کې موږ عزت وغواړو الله تعالی دې موږ ته په آخرت کې هم عزتونه راکړي. په آخرت